الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم د یو حرف دا نیکه څومره زیاتې نیکه دا جوړیږي که په معنا باندې پوهیږي او که نه پوهیږي خو څوک هم چې د دې تلاوت کوي نو دا ثواب دته دا میلاویږي نیکی دا د آخرت کرنسی ده څنګه چې دلته مونږه ضرورت پوره کوو په کرنسی باندې او خدای دې نه کړي زموږ دا کرنسی کوټه وي جعلي نوٹ باندې کار نه چلیږي اصلي نوٹ باندې اصلي کرنسی باندې کار چلیږي مونږ چې کوم دلته نیکه کوو مختلف شکلونو کې کوو مس یو شکل پکې د نیکه تلاوت دی چې دا صحیح تلاوتي او په اخلاص باندې اخلاص دا مطلب چې یو عمل خدای لپاره کوي او خدای ته اوري نیکی کر دریا میں ڈال دا نیکی قبل ده پاره یو خو چې د نیکی شکل صحیح وي لکه دا یو نیکی جواز وي او سړی بدعت کوي او دی وایي زه نیکی کوم چې شرعاً یو حکم هغه صحیح وي او حکم راغلی وي او بیا هغې کې اخلاص خو خامخا پکې شرط دی دا نیکی بیا آخر کې صحیح خیږي او کنه دی کې اخلاص نه وي یا غلطي وي پکې نو هغه کرنسی کوټه شي نو هغلته بیا نه چلیږي نو الله دې زموږ ستاسو دا ټول تلاوتونه دا قبول کړي دا یقینا د دپاره مور پلار دپاره ټول دپاره چې کوم دی دا په آخرت کې مفید دی مخکې مارس کړو چې امام احمد بن حنبل رحمت الله چا تپوس وکړو چې د خوب لیدل امام احمد بن حنبل سے الله تعالی تپوس وکړو چې تا ته د نزدېکت نږدو لاره کومه ده یو سړی بادشاه دربار ته ځان رسوي ځکه بادشاه کې کمالات وي او الله تعالی خو د کل کائنات خالق مالک رازق بادشاه دی نو اصل دی تعلق هغه سره جوړل پکاري دا هم زموږ غلطي ده یو د یو مخلوق سره ستا یو کار دی یو ضرورت دی یو حاجت دی ځان ته خبره ده یو بل سره تعاون کوو مونږ تعاون البر والتقوا تعلق ساتو د مخلوق سره بغیر دی نه کېږي نه خو یو دا دی چې مونږ په یو بل نیت باندې تعلق ساتو چې زما به ټول کارونه په ده باندې رواني نو یو بل حاجات ضرورت پر کول هغه بېله خبره ده خو اصل تعلق جوړول پکار دی دا د الله سره هغې سره زموږ کار جوړېږي مسلې حل کېږي هغه تعلق جوړ دپاره د ټولو نه بهترینه لار چې دا د الله د کلام تلاوت دی د ټول نه بهترینه او قریب ترینه لار ده الله تعالی ورته وی چې تپوس دې دو کو خوب کې چې تا ته مختصر او لنډه لاره کومه ده وایي دا قرآن تلاوت نو که پوهېږي او که نه پوهېږي وایي که پوهېږي پې او که نه پوهېږي قرآن کې بعض حروف دي د هغې په معنا اړه څوک پوهېږي نه او مثال هم دا ثواب د هغې ورکړي مثلا من قرأ الف لام میم چا چې الف لام میم وایي دته دومره دومره نیکۍ دي اوس الف په معنا اړه څوک پوهېږي نه د لام نه د میم په یو حروف مقطعاتو باندې نو علما وایي چې دا مثال د هغه حرف ورکو چې د هغې په معنا څوک نه پوهېږي دا دې ته اشاره ده چې ته د قرآن تلاوت چې کې که په معنا پوهېږي که نه پوهېږي خو تا ته ثواب میلاویږي بعضې بدقسمته خلک یا خو د ناپوهۍ نه وایي او یا قصدن خلک ګمراه کوي وایي چې په معنا نه پوهېږي نو څه فایده شوه د معنا دپاره بېل تلاوت دی تدبر دپاره بېل تلاوت دی
ګوره که د دې مقصد صرف معنا وه نو ګوره مونږ په مونځ کې وایو په نفلونو کې وایو او نبی علیہ السلام به دومره وی چې حتی تورمت قدماه په ولاړ و اوږد رکات د اوږد رکات باسي ولاړو دومره خو پوهېږي که نه چې سړی ولاړې قیام کوي دې څه کوي خو تلاوت کوي که نه چې خو نه ولاړ نو ده به پکې اوږده اوږده صورتونه وې خپې به یې وپړسېدې صحابه به وې دا امام شافعي رحمت الله علیه به په رمضان کې 61 ختمونه کول یو به د تراویح والا شو یو د ورځې یو د شپې نو شپې ته یو شو 61 دا صحابه به دغه رنګې ډېر ډېر تلاوتونه کول نو دا صرف معنا لپاره څوک نه وایي چې په دې معنا باندې ځان پوهې کم نه د دې تلاوت ځان ته مستقل د عبادت دی دا ذهن کې کی نه وایي د قرآن مجید تلاوت دا ځان ته مستقل عبادت دی تدبر بل عبادت دی په معنا پوهېدل بل عبادت دی استنباط کول بل عبادت دی په دې احکاماتو عمل کول دا بل عبادت دی دا یو ځای کې نافذ کول د دې احکامات دا بیل دی د دې تبلیغ کول دا بیل دی حفظ کول بیل دی دا ټول بیل بیل عبادتونه دي خو دا بعضې خلق غلط فهمۍ پیدا کوي چې یاره دا په معنا په تلاوت څه فایده شو هغوی چې دا بار بار تلاوتونه کول حفظونه کول دا ځان ته یو مستقل فضیلت دی دا مستقل یو عبادت دی نو د خلکو دې خبرو کې مه راځئ نو که تلاوت پوهېږي که نه پوهېږي الله تعالی اجر ورکوي ما تھانوي رحمت الله علیه وایي چې په دې د الله تعالی قرب حاصلېږي قرب دې ته وایي چې ته به نږدې شې او د قرب فایده به څه وي چې لکه د ښځې خاوند خپلو کې ډېر قریبي تعلق وي نو هغه خاوند د ښځې هره خبره مني د تعلق او قرب وایي دې ته چې هغه بیا خبره مني هغه یو ډېر ښکلی مثال ورکړی د دې فرعون او د موسی علیه السلام چې مقابله راغله نو جادوګران یې راوسته فرعون مقابلې ته چې جادوګر راغله نو خو دنیادار خلکو وی ان لنا اجرا ان كنا نحن غالبین مقابله خو کوو خو که مونږ وګټله نو مونږ ته به څه راکړی نو فرعون ورته ډېر عجیبه جواب ورکړو فرعون ورته قرآن کې ظاهري نشته څه خو لکه انعامات خو در کوم خو یو غټ انعام اعلان یې ورته وکړو ډېر غټ انعام اعلان یې ورته وکړو اوس ګوري دلته چې پلاټ به درکړم مثلا اسلام آباد کې بلو ایریا کې به یو پلاټ درکړم یا یو غټ عہده به درکړم یا دا یو کروڑ روپو چیک به درکړم دا ټول انعامونه دي که نه دا به وکړم دا به وکړم زه به ورته برتي کړم دا ټول بلا انعامات دي شکلونه دي خو فرعون ورته ډېر عجیبه خبر وکړه انکم اذا لمن المقربین اوس د پیغمبر مقابله کې راغلی دي او سخته مقابله ده چې وګټو انعام به شي وایي زما قرب ورته میلاو شي زما قرب به میلاو شي نو د بادشاه قرب که نه اوس دا قرب یو داسې شی دی هغه یې مې ټیک ده اوس دا تاسو ته مثال درکړم پوهولو دپاره چې ورته پلاټ ورکړې خبره ختمه چې پیسې ورکړې خبره ختمه یو جاګیر پسې لیکلې خبره ختمه لیکن چې تاسو زما قرب میلاو شي دا خو نه ختمېږي که نه بس دا خو همیشه قرب وي چې کله دې غواړي او څه دې خوښوي هغه ستا به هغه فواید چې کوم څه دې حاصلېږي یو مثال بل دا بادشاہ ښځه ده او یو بادشاہ دی د بادشاہ ښځې سره پیسې نشته بنګلې ورپسې نه دي لیکلي عہده ورسره نشته خو تاسو به خیال کړي چې د عہدې والا او مال والا چې چام کار اونخلي بادشاہ سره نو دې چې سفارش لټوي نو د بادشاہ ښځې ته ځان رسوي چې شابه زما ستا ورسره ډېر قریبي تعلق دی ورته وایي چې ته خو وزیر یې ته خو دونه مالدار یې وایي نه که نه نو د دې خلکو مسلې هم دغه ښځه ورته حل کوي ولې حل کوي چې دې ښځې ته د بادشاه قرب حاصلي نو قرب چې دی د دې مقابله نه پلاټ کوي او نه عہده کوي هېڅ هم نشي کولی نه پیسې کولی شي ولې ځکه چې هلته هغه قرب وایي دې ته چې ټولې خبرې مني
نو مونږ ته د الله تعالی خپل قرب حاصل کی پاره طریقه چې خو تھامی سے وای چیرې د تلاوت سره یو بنده ته د الله تبارک وتعالى ساسي دیږي قرب حاصلېږي نو کوشش په دنیا کې دا کوي چې مونږ ته د الله تعالی قرب حاصل شي نن مونږ په نورو چکرو کې پریوتی یو د فیسبوک د شهرت په چکر کې پریوتی یو ځان ته پیجونه جوړ چې ما څوک او پیژني زه خو دې باندې کله کله سوچ کوم چې مونږ الله دې ته پیدا کړو چې مونږ خدای پاک کو پیژنو لیعبدون لیعرفون چې مونږ خدای او پیژنو مونږ خدای ورکړی دی خدای پاک ته خپل کار کوي چې دا خلق مو پیژني ټول دنیا مونږ په دې چکرو کې پراتی مونږ دې ته پیدا چې خدای او پیژنو هغه سره تعلق جوړ کو اوس مونږ څه چل کو چې دا خلق مو پیژني ما سره خلق تعلق جوړ کی او ما خلق ذکر کوي او کاغه د شیطان غو د ذکر شر ولې نه خو چې زما د تذکيري نو مونږه الټل روان یو وختي مې یو مرګري ته څوک پیدا شو مور څه پته مې لګي اسی مونږ د دنیا داسې بشو داسې بشي اسم نشته او چې کم طرف ته مونږ روان یو هغه طرف ته مونږه زادرا او دا سفر چې کوم نشي مونږه په دې موټروي چې څومره خلک گاډي چلای دا ټول مخامخ ګوري یو ډرایور مراته نشي خولې چې دې مسلسل داسې ګوري او گاډي داسې وي یا داسې ګوري او گاډي داسې رواني یا داسې پشا ګوري او گاډي په مخ کې رواني ماته یو قسم نشي خولې چې د چا کم طرف ته سفر دی باغه طرف ته ګوري کله کله دا ډرایور شاته ګوري خو مخ نه راړي دې شیشه کې ګوري او هغه شاته سره پاره ګوري دې د پاره پشا ګوري زما د مخ کې سفر صحیح یا سینه چې زه ورټیک کوم او یو بل گاډي مې رستو نه وای نو دې چې دا رستو ګوري دام دې د پاره ګوري زما د مخ کې سفر چې کوم نشي دی صحیح شي نو هر سړی چې په کم طرف سفري هغه طرف ته ګوري زموږ د آخرت دا واحد هغه سفر دی چې دا موږ الټا شروع کړي زموږ مخ دنیا ته دی او پشا په پشي شاته سړي روان یو دنیا ته مخ دی آخرت ته مشاکړه څنګه شاکړه سار موز نه کو تو سرسونه کسان راځي سار مسته تلاوت نه کو ذکر نه کو حلال حرام فرق نه کو کورونه جوړو بنگلې جوړو دولت ګټو دا څه د پاره دا مونږ دنیا ته مخ کړي دي او قبر او آخرت زمونږ نه هیر دي دا واحد هغه سفر دی چې دا مونږه پشا روانو په شیشه نو بس کپاره کنه کې چې سره ور پرې وته نو کته داسې دې ک داسې دې ک برزي هر طرف ته دې خدا موت خلا وازه کړي دا کزه پشا روانه ما التنم خلا دا کمخ کې روانه التنم خلا نیولې کدایزم هر چرته جزم خو دې موت خلا وازه کړي او په ناصابي کې غرب یوم تیری غرب بلم تیری غرب بلم تیری چې دې سو پزان پويږي هغه موت نوړې کړي نو چې ما ته پته نه لګي چار طرف ته یو بالا د مرګ بالا ته خلق ولو کړی دا او ناصافي هغه یو تیری نو پکار دا دی چې زه مکمل تیارم او تیاری دغه دی چې زه تلاوتم کوم ذکرم کوم دا د آخرت تیاری دی جمعتونو کې په مدرسو کې دا د آخرت تیاری دی تاسو مونږ بسکو نو ګران نه ده بازار کې ته خپل مسکوا حلال فرق او د آخرت تیاری دی ټول حافظان نشي جوړي د آخرت تیاری په انګلند کې کیږي دا په فرانس کې کیږي دا په دکان کې کیږي دا په بازار کې کیږي دا په جمعات کې کیږي دا په بیت الله کې کیږي او چې نه کوي نو په بیت الله کې نه کوي په مکه کې نه کوي په مدینه کې نه کوي او چې څوک کوي نه په انګلند او په فرانس کې کوي نو اصل شی دا دی چې موږ سره ایمان وي او موږ سره نیک عملي هغه نیک اعمالو کې دا قرآن مجید حفظ شو دا تلاوت شو الله تعالی زموږ استادو دا سعادتونه دا ټول نصیب کی او دا یقینا چې یو ډېر لوی سعادت دی او یو ډېر لوی فضیلت دی چې دا د معصوم ته الله تبارک وتعالى دا د په د پیرزو او د ته ملو شو او دغه نه کې مور پلارم ډېر سعادتمند دي چې دا داغي بچي حافظ شو او دا بچي ورته بیا سبا یعنی دا آخرت کې به دا بچي پکاريږي او دا هغه اعمال دي چې دا بس صدقه جاری غونډه پسې ور رواني نو زه تاسو ته دا مبارکباد درکوم نورم خو تاسو ته موي چې خبرکېږي ځکه ما چې الله تعالی سره د بخلو لار ډېر زیات دی یوازې فضل نه دی
چې سړی چې خدای ما وبخې نو هغې دپاره دومره اعمال چې ته شمارلی نه شي بخشش کی راہیں بے شمار لارې دي خو په هغه لارو موږ رازونه ذکر شو تلاوت شو امر بالمعروف شو نهی المنکر شو نفل شو تلاوت شو دا حلال حرام فرق شو خیرات شو زکات شو حج شو بے شمار لارې دي ته دا لاره کې یو ازغې دی داسې اخوا کو یو کاڼ دی اخوا کو یو تږي سپي باندې دی اوبوس کولې یو سپي دی مړ کېږي تا د علاج وکړو تا دا خیال وساتلو چې دا یو جانداره شی دی معمولی خبرې باندې یو بدکاره ښځه هغې په سپي باندې اوبوس کولې او هغه چې کوم دی نو الله تعالی په هغې باندې وبخله د دې هېڅ پته نه لګي چې کومه نیکي الله تبارک ته قبوله شي وایي ډوبتے کو تینکے کا سہارا بس نیکو ته زور ورکوي او دومره ګران کار نه دی د بخونو دپاره یوازې حفظ نه دی نور هم ډېرې لارې دي دا تو ته ځکه وایم چې دا خو یو زبردسته لاره وه خو نور هم ډېرې لارې دي چې موږ هغه اختیار کړو او موږ الله تعالی باندې ځان وبخو الله تعالی زموږ تاسو ټولو حامي او ناصر شي پرون ما ذکر کړو او د دې بچي به د مستقبل تاسو دا فکر کوئ چې دا دلته کې به دی حفظ وکړو دوی په ښه پوخ کو دوی په ښه محنت وکړو اوس چې دا وروسته محفوظ پاتې شي دا ستاسو کار دی وروسته د والدینو چې ډېر ناخوا دې خوا نه شي او د دې نګراني کوي چې دې تلاوت کوي که نه کوي لوګون ته ټایم ورته وباسي 24 غنټو کې یو سپارې د 2 سپارو دپاره او ما پرون یو ترتیب هم خولو چې دا نفلونو کې ویلی شي ځان سره او سنت او د نفل رکعتونه چې دي دا ډېر شي دي روزانه هر سړی چې کم دی نو 30-40 رکعتونه خو کوي سنت چې یو ځای کې او نفل چې یو ځای کې چې دی یو رکعت کې یو رکوع وي نو 100 رکعت موږ روزانه زیات رکعتونه کوو د فرضو نه علاوه نو د ده به یو سپاره ښه په اسانه باندې چې کوم څه دی دا کېږي الله تعالی دې زموږ ستاسو ټول او د مور پلار دپاره یا الله د آخرت د نجات ذریعه وګرځې او په دې تلاوتونو باندې چې یا الله کم وعدې شوي د ثوابونو فضیلتونه هغه دوی ته مور پلار ته د استادانو ټول ته دا حاصل کړي او د دې او زموږ ټول د زړه مرادونه پوره کړي دی او زمونږ دا ټول بچي دلته موجود دي دا نیکان دیندار صالحان کې دا ټول بچي د والدینو دپاره صدقې جاري وګرځي استادانو دپاره او دا ټول بچي یا الله د مور پلار دپاره صدقې جاري وګرځي یا الله د آخرت کې دا پکار کې دا باقیات صالحات دي دا هغه نیکۍ دي چې دا ټول عمر دپاره باقي وي او دغه رنګې دا هلته کې بیا پکارېږي یا الله زموږ څومره ضروریات دي د غیبو نه مهیا کړي د استادانو پې محنت کړي بهترین بدلې جزاګانې ورکړي یا الله څنګه دی د دې بچو باندې محنت کوي حافظان جوړي دینداري پکې پیدا کوي د دې د بچي ټول نیکانه دیندار صالحان کړي مونږ ټول خطرناکه مهلکه مضر بیمارونه هر مکان هر زمان کې محفوظ کې او کم بیمارو کې الله مبتلا وو یا الله د هغې نه مونږ ته کامله شفا چې کوم دی نصیبه کړي د پاکستان عالم اسلام حرمینو حفاظت وکړي نیکانه دینداره خلک باندې مسلط کړي د خپل ذاتي الله سره تعلق پیدا کړي الله مرزقنا تلاوت القرآن انا الليل و انا النهار یا الله د دې تلاوت توفیق مونږ ته راکړي چې مونږ د قرآن صحیح تلاوت کو او هر وخت یا الله تلاوت کو دا اپریشن دپاره چا لیکلي دي یا الله دا اپریشن کامیاب کې شفا کامله نصیبه کې مدرسې استاد دی هغه اکسیډنټ شو یا الله اسفندیار کاری سے طور ته کامله شفا نصیبه کې زموږ یو استاد پرون دا یو څو ورځې مخکې درواره اکسیډنټ شو وفات شي یا الله هغه مغفرت نصیب کې او دې ټولو ته صبر اجر نصیب کې زموږ رندار وفات شوی یا الله دې فردوس نصیب کې قبر ته باغیچه د جنت وګرځي او پسماندګان ته یا صبر اجر نصیب کې نور چې چا داسې کوي وفات شي مغفرت نصیب کې کم زموږ مور پلار وفات شوي دي الله هغوی ته بهترین بدلې جزاګانې ورکړي حین میتن بهترین بدلې ورته یا الله نصیبه کړي څه زموږ د ټول نه راضي سي حج عمرې سعادتونه د ټولو حاصل کړي یا الله کم خلکو دعا دپاره ویلي دي نومونه نه شو اخیستی د یې والد صاحب مو سوي الله هغوی ته هم ډېر خیر پېښ کړي حاجتونه پوره کړي او ضروریات یې پوره کړي او کم دعاګانې موږ مخکې غوښتي یا الله هغه هم ټولې قبولې کړي تقوا والا ژوند مو نصیب کړي عقیده مو صحیح کړي الله اخلاق مو صحیح کړي اعمال مو صحیح کړي ادب والا ژوند مو یا الله نصیب کړي او خپل رضا والا ژوند مو نصیب کړي د خپل آسماني زمینی آفات و بلیات و حادثاتو نه موږ محفوظ کړي کورونا وایرس مکمل ختم کړي دا بیا افواګانې خورئ یا الله دې ټولو ته الله ته توفیق ورکړي
چې دا خلکو کې انتشار نه پھیلاوي یا الله دا مکمل ختم کې وایرس نور کم جراثیمونه دي بیماری دي یا الله دا ټول ختم کې کم بیمارو کې داخله مبتلا دي کامل شفا ورته نصیب کې زنګ یاران دوستان مرګري هر وخت موږ ته دعاګانې د پاره په موږ ګمانونه کوي یا الله دا ماشومان دي لاس وچت کړي دي دې دعاګانې قبليږي یا الله دا چا چې حاجت دي چا چې ضرورت دي یا الله ورته پوره کې په مال د دنیا مونږ غني ساتي فقر ذلت احتیاط د جن یا الله مو ټول محفوظ کې زموږ څه مشکلات پریشانی دي یا الله غټول ختم کې زموږ مرګري دي مدرسې چلی یا الله غیر لپاره ترقی نصیب کې اسباب ورته مهیا کې یا الله اسباب ورته مهیا کې دې ټول استادانو علماء بچی نیکانه دیدار صالحان کې علماء کورونه علم باندې منور او معطر وګرځي یا الله د حج عمره سعادتونه مونږ ته بار بار نصیب کې د دین کار مونږ نه واخلې اوچته سطح باندې واخلې اې د پار اسباب یا الله مهیا کې تقریر کې تحریک کې تبلیغ کې تدریس کې قصدن صاحبان غلطونه مونږه محفوظ کې هر قسمه گمراهی نه مونږه محفوظ کې هر قسمه گمراه نه مونږه محفوظ کې یا الله مونږ ټول په خپل نگرانۍ کې والي او خپل رضا والا جن مناسب کې یا الله پاکستان حفاظت وکړي حرمین عالم اسلام حفاظت وکړي زموږ دعاګان یا الله په خپل فضل سره قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.